وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا چې دا کوم سوال کړی دی د دې مختصر مفهوم به زه په خپله ژبه کې داسې ویم چې د جنۍ په رشته پسې یو طرف ته داسې خلک راځي چې بدعات والي دي، بل طرف ته داسې هلک دی چې هغه ږیره خرولې ده، نو چاله ورکول پکار دي. نو صحیح خبره دا ده چې مؤمن او مسلمان چې هغه نه بدعات و خرافات والی او نه فسق و فجور ګیره خریولو والی، نه شوته معشول و فرو والی، داسې کس له ورکول پکار دي. حدیث کې داسې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه. کله چې تاسو ته هغه څوک راشي چې تاسو د هغه دین او اخلاق خوښوئ، نو هغه له رشته ورکوئ. او که داسې ونه کوي نو دا به فتنه جوړه شي په ځمکه کې او ډېر خور او فساد به ترې جوړ شي. ترمذي حدیث دی. نو داسې یو کس له پکار ده. اصل کې معیار شریعت موږ ته همدغه ښودلی د جنۍ په حق له د جنۍ په باب کې هم داسې موږ ته ښودلی دي چې فاصفر بذات الدین، بخاري وغیره حدیث ته چې ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ته خلک خو د قسمه قسم مقاصد دپاره جنۍ کې هغه صفات پکې ګوري، لیکن ته دیندار جنۍ باندې کامیاب شو، هغه حاصله کا. نو دواړو طرفونو ته چې دی نو داسې خیال ساتل پکار دي چې هلک هم دیندار وي، جنۍ هم دیندار وي. خو چونکې جنۍ اختیار خدا د خپلو اولیاو سره وي، نو هغې له پکار ده چې داسې یو رشته ور وګوري چې سړی نه بدعتي وي، نه فاسق او فاجر او نه لوفر وي. بیا داسې ده چې که داسې معاشره ډېره زیاته ګډه وړه ده، نن سبا کمزوري ډېره زیاته ده، نو که داسې پوره پکې څوک نه میلاویږي، نو د بدعاتو والا مقابله کې بیا دا نور چې کوم دی داسې چې عام چې بدعات پکې دي، عقیدې خرابه نه وي، نظریې خرابه نه وي، بلکې نظریه او عقیدې سټ وي، خو داسې لوفرۍ پکې بعضې دي، ګناهونه پکې دي، نو بیا هغه برداشت کول پکار دي په نسبت د دغې بدعاتو والا. ځکه اهل علم علماو د دې بدعتیانو د رشتې ورکول نه ډېره سخته منع کړله. امام مالک رحمه الله فرمایل چې لا ينکح اهل البدع، بدعتیانو ته په نکاح باندې رشته به ول نه ورکولی کېږي، ولا ينکح الیهم او نه به د هغوی نه رشته غوښتې کېږي، ولا یسلم علیهم او نه به هغوی سلام کولی کېږي. دا غوی حکم خو بدعتیانو باره کې ډېر سخت مدونه کې دا قول را نقل له دغه فضیل بن عیاض رحمه الله فرمایل چې من زوج کریمته من مبتدع، چا چې خپله لور خور ورکړله یو بدعتي له فقد قطع رحمها، نو په تحقیق سره د هغې رشته کټ کړله یو قسم. ابن حبان کتاب الثقات کې او امام لالکایي په شرح اصول اعتقاد السنه کې دا قول دغه را نقل کړی دی. او ائمه اربعو په نسبت باندې دا خبره ده چې د ښځې او د سړي په منځ کې، جنۍ او د هلک په منځ کې برابروالی چې کوم پکار دی، په دین کې دا معتبر دی. په دین کې برابروالی چې دا فاسق سړي له ور نه کړی شي، فاسق چې دی د دینداري او برابر جنۍ دپاره چې دی دا مناسب نه دی. ځکه الله فرمایي چې کوم کس مؤمن وي دا په شان دغه چا کېدی شي چې فاسق وي، وایي دا نه برابرېږي. الله فرمایي فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. بیا د بدعات خرافات چې کوم دي نو دا خو د فسق په سختو اقسامو کې دي. ځکه بدعات لکه څنګه سفیان ثوري رحمه الله فرمایي چې بدعات چې د احب الی ابلیس من المعصیه، دا شیطان ته ډېر زیات خوښ دی دا بدعات په دین کې، د غلط نظریې دا کارونه چې کوم د خود ساخته اعمال په دین کې د دین په نوم باندې جوړول، او خاص کر چې بیا په عقیده کې بدعات وي، نو دا ابلیس ته ډېر زیات خوښ دی د عام ګناه لوفرۍ نه، د ګیرې خریل نو د دې مثال په تور باندې وایي. ځکه چې د بدعات نه چې د توبه نه ایسته کېږي، ګناه نه چې د توبه ایسته کېږي، خو د بدعات نه توبه ځکه نه ایسته کېږي، ورته دین وایي. نو په دې خبرو کې احتیاط پکار دی. او بالکل دیندار کس پکار دی د جنۍ دپاره، او دارنګې د هلک دپاره دینداره جنۍ پکار ده. او چې بیا داسې نه یو معاشره کې یو طرف ته بدعتي سړی دی غلطو نظریاتو والا، او بل طرف ته چې فاسق دی، نو فاسق بیا برداشت کول پکار دی، هغه منتخب کول پکار دی په نسبت په مقابله د بدعتي کې، بدعتي نه ځان ساتل پکار دی. والله اعلم.